الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر طاهر علي پاپنهیل دی، د پریچینګ سکول پرنسپل یم. ستاسو له اول خو زه د راتلو ډیره شکریه ادا کوم چې تاسو دلته راغلی او په دې اهم موضوع باندې تاسو د خبرو کولو ماله موقع راکړه. ستاسو یو جهان مننه. دا ابوبکر ولي نصرت الله دا زموږ یو سټوډنټ دی او زموږ یو ټیچر دوی له یو ډب ورکړی و، یو چا په دوی باندې ولاړ دی. نو داسې یو موقع راغله چې یاره ما ته د کور نه کال وشو. زه یو تقریبا کم سے کم زما کور دلته یو 10 منټ کې فاصله کې دی. زه خپل کور ته ورغلم، ما ته کور نه کال وشو او چې زه څنګه لاړم نو دا ټیچر دا ماشوم وهلی دی. ماشوم چې کوم دی زهیب، دا په کلاس کې تنه مخکې دی، یعنی دی په 3 کلاس کې دی، دا په 2 کلاس کې دی. داسې چې کوم دی دا ماشوم لږ غونتې ویک دی او داسې خامخا به ټیچر تنه ډب مب ایستي. نو په هغې باندې چې کوم دی د دوی مور او پلار خفه شوي یا د هغوی چې کوم خپل خپلوان یا خفه شوي د هغوی نه زه معذرت کوم ایس ا هیډ. نو څنګه چې د نصرت الله بچی دی داسې زما بچی هم دی او موږ نه غواړو چې یاره د دې ماشومانو مستقبل خراب شي. مونږ په دوی باندې خفه کیږو، څنګه چې مور او پلار خفه کیږي نو داسې پې مونږ هم خفه کیږو چې یاره دوی یعنی هغه تربیت وران ونه شي. نو مونږ مطلب دا دی چې الحمدلله مونږ د دې ماشومانو باندې څنګه مخکې خیال کوو داسې به پې اوس هم کوو او مونږ معذرت غواړو په دې یو خبره باندې چې یاره زه کور ته لاړم، که چېرې زه کور ته نه وم تللی نو دا واقعه به نه وه راغلی. د ټیچر د ماشوم له ډب ورکړی دی او هغه په ده باندې چې کوم دی د هغه یو نشان ولاړ دی. نو د دغې ناخوشګوار واقعه په بنا باندې مونږ دغه ټیچر له دا زور ورکړه چې یاره کم سے کم مونږ هغه یو هفتې لپاره هغه د دې سکول نه چې کوم دی لامره لرې کړو. نو که هغه یو هفته کې مطلب دا دی چې هغه خپل رویه یا خپل هغه ټیک نه کړو نو همیشه به زما په دې سکول کې بیا هغه نه وي او زه مطلب دا دی چې د دوی نه بیا معذرت غواړم.